د موسی علیہ السلام زمانہ دا او یو سړی دی هغه ګډې سره اوس خیال دا کړی دی چې ګډې خو سره خو دې سره سره خدای هم یادوه نو لګیا دی چې یا الله ته به چرته ستړی به چې لږه چاپي درته یا الله ته به چرته زما د دې ګډو د چیلو ډېر مزیدار پی دي چې دا در باندې اوس یا الله ته به چرته جامې به دي خیرني چې درته ووینځم دا یې وظیفه ده اوس عزیزانو په ظاهر که تاسو وګورئ دا هر یو لفظ چې دی دا د کفر دی که ستا دا عقیده چې الله ستا چاپای ته محتاج دی نو کافر بش که ستا دا عقیده چې الله ستا د ګډو د چیلو پیو ته محتاج دی نو کافر بش که ستا دا عقیده چې الله ستا جامو وینځلو ته محتاج دی نو کافر بش دا الفاظ وګورئ په ظاهر ټول د کفر او شپون لګیا دی دغه وظیفه موسی علیہ السلام پر راپیښ هغه ورته وی چې دا څه هغه صاحب زه وظیفه کوم خدای یادوم هغه ورته ظالم دا څنګه خدای یاد دا خود کفر الفاظ الله دې کدا قدر علی چې الله زما دې شي ته محتاج دی نو پټکی وکافر ټول کائنات خدای ته محتاج دی او خدای چاته محتاج دی نو دا خود کفر الفاظ اشپون ورته وی چې موسی کدا د کفر الفاظ دي نو زما خوش پته کاله وشو چې دا وظیفه موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې شپته کاله وشو چې بیړه دې غر کړه هغه ګډه او چلای په ځای پرې خو لاړو نسکور په یو کنده کې پروت دی او جاړي چې خدای اوس څه خبرې ما چې ته څنګه خدای اوس څنګه یادېدل غواړي ما ته څه پته لکه زمونږ دا زمانہ اوس وګورئ د سپینګیرو بوډاګانو نه تپوسو کوي چې کاکا تاسو خدای څو منئ نو دا خو به وایي چې یوې منئ لیکن تا سره د خدای په یووالي څه دلیل شته ته خدای ولې یو منئ دلیل لرې نو به وایي نه نو دا یاد لره چې خدای څوک یو مني او دلیل ور سره نه دا ایمان ناقص دی دا ایمان کامل نه دی الله چې یو منئ نو داغه د یووالي دلایل بزده کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خدای پیغمبر منئ نو داغه د پیغمبرای باندې دلایل بزده کوي چې داغه د پیغمبرای دلیل څه دی نو که خدای یو منئ او دلیل در سره نه دا ایمان ناقص دی که پیغمبر یو منئ او خاتم النبیین منئ او دلیل در سره نه دا ایمان ناقص تاسو خیال راغله نو موسی علیہ السلام هغه شپون جاری چې خدایا زه څه خبرې چې ته څنګه خدای او څنګه یادول غواړې عزیزانو خفه نشئ تاسو تجربه وکئ مونږ نور مذهب خو پرېږده زمونږ دا کلمې د عام خلقو نه اورېدل شروع کړي ټول خلک کلمې غلط دي ټول غلط لا اله الا الله دغه زده کوي خالي د جمعې په مونځ کار نه کېږي بجلیګر ملا پسې والله کم دا اخلاص بجلیګر ملا ځان له بچته د خدای په قهر اختی زولنې به په خپو کې پرتی وي او خدای خبر چې کم دوزخ ته به راکاږي ته پوه شئ دغه زده کوي لا اله الا الله